فرعون خو انا ربکم الاعلی وی راوی غواړی چې حاضر کړه وی ته زمان علاوه بل خدای بل رب مانی وی دا دې سو وی بالکل مانم زه ستا رب یم ډوډۍ خو در کوم جامه خو در کوم وی تاله څوک ډوډۍ درکړي ستا پلار چا پیدا کړی دی دا کائنات چا پیدا کړی دی الوی رب دی او د موسی جادو زمون جنکو کې مصرف وی سرمن دی وباسم پریدم دی نه وجنم دی هغه جنې سملوله غریبه ایمان دیتا و ایمان به مضبوط ساته سمیلوله وی پریدم دی نه یا توبه وباسم ما ته رب ووایه تا ته رب نه ویم وی سرمن دی وباسم چې څه دی خوښی انما تقضي فقض ما انت قاد څه فیصله چې کې کوه انما تقضي هذه الحیات الدنیا دا خو دنیا د ژوند فیصلې دي او تاریخ ژوند ګوت ته تیر بشي تکلیف دې تیر بشي الله خو به خفه نشي رونو سمیلوله هغه جینۍ فرعون او په لاسونو خپو یې له میخونه ټکوال او د دې یو ماشوم بچی و هغه یې راوست او بربنډ یې کړه جامې کمیس پرتوګې د غریبې نه وویستی او ماشوم بچی او راوستی رودونکې دی وله په سینه کېنو چې د دې مور دا پیل یې خوره او بس بچی څه خبره چې د ما په مور څه تېرېږي د مور نه خو مې وینو سیلاب روان دی د مور په لاسونو خپو مې میخونه ټکوالې شوي دي بچي ته خو پته نه لګي هغه په هغې حال کې د هغه مور پی خوري او چاړې راواغېسته وي په دې سینه د له دا بچی لاله ما ته رب وایه که نه وی پرېږدې که نه پرېږدې وي تا ته رب نه وی رب مې الله دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رب الله په دې به ټینګې ویس بچی هغه بچی د مور سینه خوروي او د مور د سینې د پاسه په چاړه کېښود او ذبح یې کول څومره ګران کار دی ایمان یې پرې نه ښود کور ته چې لاړ فرعون ښځې ته وایي بیبي اسیې ته وی څنګه مې کړه چې زما خدایي څوک نه مني دا چل به ورسره کوم بیبي ورته وي ظالمه ډېر لوی ظلم دی وکړه دوه نفسه دې بې ځایه دوه مظلومان دې مړه کړه دې بچي څه ګناه کړې وه چې ورته دې په سینه د پاسه اعلان کړ الله به در سره ګوري ظالمه وی تم بل خدای منې وی یو اوهو د موسی علیه السلام جادو خو زما په ښځه چلېدلی سمه شه ګنې تا نم سرمن وباسم وی چې څه دې خوښۍ کوه بل خدای شته زما نه خلکو سره وزیرانو سره یې مشوره وکړه زما کور ته دا مسله پېښه شوې ده وی صاحب له دې صبر که بیبي خشتمه و د ده ورسره مینه وه له دې صبر که او دا مړه که یعنې بلوره ته جوړېږي بغاوت نور زیاتېږي هغه د آسیه بیبي د فرعون ښځه چې چا یې ویښته نه ولیدل د فرعون ښځه چې یې جامه نه ولیدې پولیس به ترې مخکې وروسته منډې والی غلامان به ترې په سوونو زرګونو مخکې ځغلېدل او محل کې باغونه دي ونې دي او بوټي دي او خدمتګاران دي چا په سترګو د هغې ویښته نه ولیدې خلکو به سرونه ښکته کړي او چې کله فرعون ورته په غوسه شو وی د کمسو نه ونیسې نو د کمسو ویښتو نه امقې نوکرانو راښکه او د بادشاه دربار کې راوسته وی سرمن دی وباسم توبه وباسم ما ته رب ووایه تا ته رب نه ویم رب زما الله دی ربي الله چې زه یم پیدا کړی موت یم پیدا کړی او کائنات یې پیدا کړي وی ښه داسې وکړې دا به وجنو خو دې محل ته وله مخکې چې دې محل ته ګوري چې دا رانه پاتې کېږي چې ښار مانو کې وی دا محل د نه پاتې دا غلامان وینځې دا باغونه دا چمنونه او دا د دنیا معاش هر څه د نه پاتې دي محل ته وله مخکې او په لاسونو خپو وله میخونه ټک وهی هغه څه وایي رب ابني لي عندك بیتا فی الجنه الله دا کور رانه پاتې دی ماله په جنت کې کور راکړه ونجني من فرعون وعمله الله د فرعون او د هغه د عمل نه مې وساتې دا نه وایي چې د مرګ نه مې وساتې حفاظت مې وکړه جون را نه د ده د عمل نه مړه خیم خو چې دا عملونه کوم ونجني من القوم الظالمین دې ظالمانو نه خدایه ما خلاصه که مرګ خلې خو دې نه مې خلاصه که نو په ژوند دې تې سرمن وویسته لکه د څاروي چې بنده سرمن وباسي او په غوښه باندې ورته مرچکي واچو هغه لکه د کپ له قیده وساتې وتله د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وایي چې کله معراج ته تلم د شام علاقې سره تېرېدم نو ډېره خشته خوشبویي را باندې ولګېده لکه د مشکو او د عنبرو د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه دا خشته خوشبویي په ما لګېده دا د څه ده ډېره اعلی ده وایي دا د فرعون د هغه ګومنځ والا وین دي د قبر خوشبویي ده چې پته ولګېده او هغه بیبي آسیه په ټولو ښځو کې حضور پاک کې یو څو ښځې غوره کړي دي دا غوره دي یو پکې بیبي آسیه ده او د قیامت کې به په جنت کې د رسول الله مبارک په نکاح کې به دا څومره لویه خبره ده د پیغمبر علیه السلام ګوته به په جنت کې نیولې نو د ایمان باندې استقامت ورونو ګورئ
دا عقیده مونږ ته قرآن د قرآن برکت دی، دا ښکلې عقیده چې د چا ایمان نی که د دنیا نیک اعمال یې وي دوزخ یې همیشه دپاره ځای دی، همیشه جهنم. او چې ایمان پکې وي نو که ګناهګاري خو دوزخ ته به ځي خو آخر کې به د دوزخ نه وځي، او که ګناهګار نی نیک به جنت ته ځي. دا خشته ښکلې عقیده دا د چا برکت دی؟ جواب راکړئ. د الله د قرآن، الله په دې قرآن چې د حضور پاک په ژبه دا قرآن مونږ ته الله را نازل دی، په دې به ځان کلک او ټینګ بساتو. دا د قرآن شریف برکات. او زمونږ د ښکلی عمل چې مونځ کوو دا د قرآن شریف برکت. دا مونږ کې د خور او د لور په منځ کې فرق کوو، د ښځې منځ کې خور سره نکاح منه، لور سره نکاح منه، او مور سره نکاح منه، او ښځې سره نکاح پردی جنۍ سره جایز. دا د چا برکت دی؟ د قرآن شریف. دا د قرآن برکت دی. دا حلال او حرام دا پردی مال دی، دا در باندې حرام، او دا ستا خپل مال دی، دا د حلال. دا د قرآن شریف برکت دی. دا مونږ چې د الله نوم په جبالو، دا د قرآن شریف برکت دی. دا مونږ چې جنت والا جوړ یو، جنت ته به ځو انشاءالله، دا د قرآن شریف برکت دی. د دوزخ نه خدای ساتلی یو، دا د قرآن شریف برکت دی. نو روم قرآن شریف دا د برکت کتاب دی. که دا تلاوت کې په دې دله خدای ثواب درکړي. تلاوت کوئ، په دې خپلو ماشومانو قرآن زده کړئ ښه، او دا حافظان کې دا بچي حفظ پې وکړئ. قسم په خدای دقه بچي چې د قرآن شریف تلاوت کې ستا دپاره د پیدې خبره. د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی شرح الصدور د دې مړو په حالاتو کې. هغه وایي یو بزرګ واقع لیکي چې یو بزرګ په لاره په مقبره روانو، چې بزرګانو ته کله کشف کړي، د دې مړو کشف ورته وشو. نو دا مړي لګیا دي نینې راغونډوي د جوارو، او یو کس بره په کرسۍ اوچت ناست دی. نو دا بزرګ ته تپوس کړي کرسۍ والا نه، وی ملګري دا مړي سره راغونډوي، دا ملګري دي. وی دا د دې رشته داران پسماندګان چې کوم ثوابونه دوی پسې رابخي، تلاوت کوي یا لکه مثلا صدقه کوي، نو وی دا هغه دي ثواب راغونډوي، خو تا ته د نینو په شکل کې ښکاري. وی ستا څوک نشته چې ثواب در پسې وبخي، ته خو بره په کرسۍ ناست دی. وی زما دې ته ساجت دی. وی ما پسې خو د ثوابونو دریاب او سیلاب را روان. وی هغه څنګه وي؟ په زوی مې قرآن شریف یاد کړی دی، حافظ دی، هغه تلاوت کوي. د زوی دې څه نوم دی؟ دا ستاسو نوم ما پلان کې، د کوم کلي کې دې زوی اوسېږي پلان کې کې دې لاړ هغه کلي ته معلومات یې کړو، هلته یې ولکې وموندتم هغه نوم چې ده ورته یاد کړو، هغه حافظ و د قرآن شریف، دوکاندار و قرآن به لسته. وی ستا تلاوت قبول دی ښه؟ وی څنګه؟ وی ستا پلار مې په کشف ولیدي چې ما پسې دریاب را روان دی، په زوی مې حفظ کړی دی. وی زه د قرآن شریف تلاوت کوم، پلار را باندې قرآن یاد کړی. څه موده پس بیا په هغه علاقه ته بیا هغه مړي ولیدل، نینې راغونډوي، په کشف یې ولیدل، او دې هم لګیا دي نینې راغونډوي. وی لکه تا چې وی چې ما پسې دریاب را روان دی، ته دا نینې څنګه غونډوې؟ وی هغه دریاب مې بند شوی دی، نیر بند دی. چې دې لاړ بیا معلومات وکړل هغه بچی وفات شوی. نو چې دا کم بچی د قرآن شریف تلاوت کوي، ته به قبر کې پروت دی او دریاب سیلاب د ثوابونو به در پسې در روان، او دا بچی به دې دا دې په خرارې په کار نه. نو دا خپل بچی د دې مازیګري د کرکټونو نه وساتئ. قرآن شریف الله پاک زمونږ او ستاسو د هدایت دپاره لویه ذریعه را نازله کړې ده. الله قرآن شریف کې یو ځای فرمایي چې دا قرآن هدل للناس دی، د انسانانو دپاره، او بیا پیریان هم د انسانانو تابع دي په احکامو کې. نو د انسان او د پیری د دواړو دپاره قرآن شریف د هدایت ذریعه ده. الله دې دپاره قرآن را لېږلی دی چې د انسانان او پیریان پې عمل وکړي، او د دې قرآن په ذریعه باندې دوی د الله نزدېکت ته او د الله رضا ته ورسي. بیا کم خلک چې په دې قرآن حکیم باندې منګولې ولګوي او عمل پې وکړي، نو الله فرمایي هدل للمتقین، د دغه انسان د قرآن د هدایت د وجې نه د هغه نه یو ډله جوړېږي چې هغې ته د متقینو ډله ویلې کېږي. متقین په مسلمانانو کې د ډېرې لویې درجې او د ډېرې لویې پیمانې خلک دي. د دې نه لویې او بهتره درجه او مرتبه د بل چا نشته د متقیانو. د قرآن شریف شروع الله د متقیانو نه کړې ده، او د متقیانو صفت الله تعالی په قرآن شریف کې اول نمبر کې کړی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله تعالی د قرآن شروع دوی نه کړی ده،
نو چې قرآن سره څوک نسبت قائم کی او عمل پیو کی دغه انسان نه الله متقی جوړي. ورونو دا د الله فضل دی. خو چې کله سوچ وکما او دې آیاتونو ته او دې احادیثو ته نظر وکما دا الله ډېر لوی شکریا ادا کوم. شکر دی الحمدلله چې مونږ پروردگار هغه قوم پیدا کړیو چې زمونږ تعلق د حضور پاک مبارک غوندې عظیم پیغمبر سره او د الله په کتابونو کې عظیم کتاب سره دی چې هغې ته قرآن حکیم وایي. قرآن شریف له الله ډېر خاصیتونه ورکړي دي. د قرآن شریف دې ژبې ته چې مونږ وګورو که نه چې په کومه ژبه کې الله قرآن شریف نازل کړی دی چې هغې ته عربي وایي نو سړی حیران شي. د انجیل ژبه او دغه رنګې د تورات ژبه نن په مخ د ځمکه نشته. تورات چې دی نو هغه جناب په سوریانۍ ژبه کې و، انجیل په عبرانۍ ژبه کې و. نن په مخ د ځمکه نه عبراني ژبه شته او نه سوریاني ژبه شته، حالانکه هم د الله کتابونه او قرآن شریف هم د الله کتاب دی، لیکن قرآن حکیم چې په کومه ژبه کې نازل دی چې هغې ته عربي ژبه وایي، هغې ژبې له الله دونه عزت او دونه احترام ورکړی دی چې سړی حیران شي. زمونږ په دې دیني مدرسو کې د اول نه شروع شي 4 کاله 15 کاله 6 کاله عربي ژبه طالبان زده کوي. صرف ورته وایي دا هم د عربۍ ژبې د زده کړې دپاره یو ځان له مضمون دی، ډېر کتابونه دي پکې. نحوه ورته وایي په دې هم عربي ژبه زده کېږي. ادب عربي ورته وایي په هغې هم عربي زده کېږي. بلاغت او فصاحت، بیان او بدیع او معانی او دارنګې بیا نظم، د دې ټولو تعلق څه سره دی؟ دې سره دی چې عربي پې زده شي. نو 4 کاله 15 کاله 6 کاله زمونږ طالبان لګی او د قرآن شریف د ژبې خدمت کوي چې هغه ژبه زده کي، د هغې قاعدې زده کي، د هغې قانون زده کي او د هغې روانګي زده کي چې په کومه ژبه کې الله قرآن شریف نازل کړی دی. دا د عربۍ ژبې فضیلت دی. خرونو دویمه خبره وپېژنه، د عربۍ د ژبې الله دونه قدر پیدا کړی دی چې سړی مړ شي په دې ځنکدن کې دته الله عربي شروع کی، په قبر کې دته الله عربي شروع کی. قبر کې چې نکیر منکر درنه سوال کوي نو تا ته په پښتو کې نه وایي چې رب دې څوک دی، ابه درته عربۍ کې وي من ربک رب دې څوک دی. تا ته پښتو کې نه وایي چې پیغمبر دې څوک دی، تا ته عربۍ کې وایي من نبیک، تا ته عربۍ کې وایي ما دینک، دین دې څه دی. نو یو بوډا بابا ما نه تپوس کو وی دا خو ستاسو نه زده کړي دي، من ربک باندې خو پوهېږو چې رب دې څوک دی، او ما دینک باندې پوهېږو چې دین دې څه دی. خو دا جواب بیا په عربۍ کې څنګه کوي؟ مونږ خو پکې غرق واله، ځکه مونږ له خو عربي نه راځي، نو په دې ټکو خو پوهېږو، خو جواب به څنګه کوو؟ ما وی کله چې ستا ځنکدن شروع شي نو پروردګار به دنه قدرتي طور عربي جوړ کړي، په عربۍ به پوهېږي. یا ایتها النفس المطمئنه اخرجی الی ربک راضیة مرضیه. کمې فرشتې چې ځنکدن کې سړي له راشي هغه ورسره په عربۍ کې خبرې شروع کړي، د روح سره په عربۍ کې خبرې شروع کړي، او د روح چې ولا جواب ورکوي په عربۍ کې جواب ورکوي. قدرتي طور سړی په ځنکدن کې عربي شو. بس پښتو به هم درځي، عربي به هم درځي، فارسی باندې فارسی به هم درځي، عربي به هم درځي، اردو والی اردو به هم درځي، عربي به هم درځي. ځنکدن کې تا نه الله عربي جوړی، او چې بیا قبر کې دې کېږي بیا به تا نکیر منکر سره په پښتو کې خبرې نه کوې، په عربۍ کې به خبرې کوې. او بیا چې کم وخت د قبر نه پاسې حشر نشر او حساب کتاب دې شروع شي نو که الله دنه تپوس کوي په عربۍ کې به کوي، جواب چې ورکوي په عربۍ کې به ورکوي. او که د رسول الله مبارک سره خبرې کوي الله دې زمونږ نصیب کړي نو عربۍ کې به خبرې کوي. او که هغه نه د حوض کوثر اوبه غواړئ یا هغه درته وایي چې ما راځه د حوض کوثر اوبه در کوم، نو ستا ژبه هم عربي ده، د الله ژبه هم عربي ده، الله به هم عربي وایي، او فرشتې به هم عربي وایي، او حضور پاک مبارک به هم عربي وایي. او کمې فرشتې چې ستا عملنامه لیکي په عربۍ کې لیکي، او تاله چې کم صحیفه د عمل در کوي په ښي لاس کې نیک انسان لا، او بد عمله له په ګس لاس کې، دا به هم ګورې په عربۍ کې. ته به دا نه وایې چې زه په دې پوهېږم او که ده نه پوهېږم. هر چا له عربي، که د آدم علیه السلام امتیان دي، که د نوح علیه السلام امتیان دي، که د موسی علیه السلام امتیان دي، که د عیسی علیه السلام امتیان دي، که د داود علیه السلام امتیان دي، او زمونږ خو خپله ژبه د قرآن شریف ده. نو دا نه چې عبرانۍ کې به خبرې وي،
دا نه چې سوریانه کې به خبرې وي، د قرآن په ژبه او د رسول الله مبارک په ژبه په قبر کې او په حشر کې او د حساب کتاب په میدان کې او په جنت او په دوزخ کې دا ټولې خبرې به پسې کې وي، دا په عربي کې. جهنم کې به هم عربي چلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن حکیم کې الله وایي چې جهنمیان به راغون شي د جهنم داروغه ته او چغې به ورته شروع کړي، اوازونه به ورته شروع کړي، یا مالکو لیقضي علینا ربک، خدای ته سوال وکړه چې د موږ متعلق څه فیصله وکړي، موږ خو برباد شو، موږ خو تباه شو. یو روایت کې 1000 کاله راځي او بلکې او یا 1000 کاله راځي، دا چغې به وایي اووی اووی اووی، هېڅ به جوړه نشي. بیا به وایي راځئ صبر کوو، که په صبر باندې، ځکه دنیا کې به الله په صبر خوشحاله ده، که په صبر مات کی نو 1000 کاله یا او یا 1000 کاله به صبر کی، د خولې نه کش به نو باسي چې په هغې کارونه شي نو بیا به چغې جوړې کړي. نو هغه د دوزخ چې کوم مشر د جیل داروغه دی مشر، هغه ورته په پښتو کې نه وي، عربی کې به ورته وایي انکم ماکثون، تاسو به هم دې کې پراته یې چغې مو وهئ. دی به څه وایي سواء اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. ګور عربی کې به خبرې کوي، یاره که چغې وو فریاد کو او که صبر کو په یوه نه خلاصېږو. بیا به راغون شي الله ته به چغې جوړې کړي، یا خدایه موږ سپېره یو او خدایه موږ د دې جهنم نه وباسه، فإن عدنا فإنا ظالمون. ګور عربی کې چغې به وایي خدایه که موږ واپس شو بیا به موږ ډېر ظالمان یو، خو الله اوس هم معاف کا. چغې به وایي الله ته او یا 1000 کاله به چغې ووایي. نو پروردگار به له جواب په عربی کې ورکوي اخسئوا فیها ولا تکلمون، کورې چغې شئ چې ما سره خبرې ونه کوي. الله دې مساتي. نو د دوزخیانو ژبه بیا عربي ده. جنت ته چې انسان لاړ شي، په جنت کې اوس عقل خدا وایي چې زمونږ د نبی علیه السلام د امت ژبه دې عربي وي. لکه دنیا کې دلته پښتو چلېږي، بل ځای پنجابي چلېږي، بل ځای هندي چلېږي، بل ځای فارسي بانان دي. عقل دا وایي چې همدا کم خلک د کمې ژبې مړه دي چې همغې ژبه کې خبرې کوي. یا د موسی علیه السلام د قوم ژبه چې وي هغه د سوریاني وي، او د عیسی علیه السلام د قوم ژبه د عبراني وي. نه نه نه، د ټولو ژبه به عربي وي. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث، وی عربو سره مینه وکړئ او د 3 وجو د وجې نه ورسره مینه وکړئ. 3 دلیله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی، 3 دلیله چې عربو سره د 3 وجو نه مینه وکړئ. یوه وجه سره لأني عربي، ځکه زه عربي یم، نو زما قوم دی، زما د ژبې خلک دی. نو خلک وایي که نه، وایي لکه ستا قوم مې هم خوښ دی ستا د وجې نه، زما قوم دی او زما د ژبې خلک دی، نو ورسره مینه وکړې. دویم څه شی دی؟ کلام الله عربي، د الله کلام عربي دی، د خدای خبرې دي، د الله د قرآن ژبه ده. نو چې د الله د قرآن ژبه ده او دی هم هغې ژبې سره تعلق لري، دی دویم دلیل شو مینه ورسره وکړئ. او دریم وکلام اهل الجنة عربي، د جنتیانو ژبه عربي ده. نو زما ژبه عربي شوه، د قرآن ژبه عربي ده او د جنتیانو ژبه عربي ده. د دې وجې نه عربو سره مینه محبت وکړئ. زمونږ په دې وطن کې بعضې بدقسمته خلک د عربو پسې هم خنداګانې کوي او سپکې ورپسې وایي، بد ورپسې وایي. خصوصا بعضې سپېره خلک چې حج له لاړ شي او د حج نه واپس راشي نو عربو پسې بد وایي، هلکه دا چلې کوو، هلکه پلانکي دا چل کوو، پلانکي دا چل کوو، پلانکي دا چل کوو. رونو 3 خبرې دلته واوره. یوه خبره خدا ده چې دا په عربو کې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې مونږ کومو خلکو سره بازارونو کې مخامخ کېږو او زمونږ په ذهن کې دا راځي چې دا خو د ما سره زیاتې او کمې وکړه، دا ګورې عرب نه دي. دا څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې زمونږ د دې وطنونو نه تللي دي او هلته تجارتونه کوي. یا پاکستانیان دي اوږدې جامې اچولې دي، یا د افغانستان نه تللي دي، یا مثلا د هندوستان نه تللي دي، یا د برما نه تللي دي، او یا د اردن او د دې نورو علاقو نه راغلي دي او هلته آباد شوي دي او ژبه م عربي وایي، تا ته م عرب ښکاري. نو یو خو دا هغه عرب نه دي کوم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وطن د زمانې د خلقو اولاد دی. نمبر 1. دویمه خبره دا ده چې هر چا کې خو خرابي، ولې موږ پښتنو کې ټول ښه خلک یو، یا دا علما او دا مولیان، یا دا مثال په طور نور ډلې پیران، یا دا مسلمانان به واخلو. نو مسلمانان ټول یو شان دي صاحب. نو چې مثلا بعضې مسلمانان خراب شو نو ته به مسلمانۍ ته کنځل کې، نومې مسلمان ته به کنځل کې. یو مسلمان چې خراب شو
یا د یو کلي خلق خراب شو، د کلي خلق خو ټول ښه نو د کلي خلق خراب شو، نو ته ټول کلي ته خو به کنځل نه کې. نو که دوه درې کسانو سره ستال ته واسطه راشي او د هغې نه څه غلطۍ وشي، نو ته به ټولو خلکو ته کنځل او بد به نه وې. دوه درې کسان دي، په معامله کې څه پته لګي چې ته په حق یې او که هغه په حقه دی. دنیا کې اوسېږي شیطان هم سړی دی. او درېیمه خبره څه ده، که هر قسمه غلطي وکړي نو ستاسې ضرورت دی چې ته د غلطۍ خلکو ته وې او کنځل ورپسې کې. یو شاعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ده، به هغې ته راجع کړم. هغه څه وایي چې د خپلې معشوقې متعلق وایي، خو مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونږ معشوقه ده او د هغه وطن د مونږ معشوقه ده، نو مونږ به دا خبره دې خوا راجع کړو. لقد امر علی الدیار دیار لیلا، هغه خو خپله معشوقه یادوي، وی زه د خپلې معشوقې د لیلا په کوڅو کې تېرېږم را تېرېږم، او چې په کوڅو کې تېرېږم نو اقبل ذل جدار و ذل جداره، وی کله هغه دیوال ښکلوم او کله دا دیوال ښکلوم. نو خلک وایي لکه دا مجنون، واقعي مجنون لیوني ته وایي، او دی خو واقعي لیونی دی، ځکه دیوال ولې ښکلی، د دیوال د ښکلولو سره یې څه تعلق دی؟ نو په خپله جواب کوي، وی وما حب الدیار شغفن قلبي، وی د دې کورونو او د دیوالونو محبت زما لکې نه دی پروته. زه چې دیوال ښکلوم، دې دیوال زه په ځان عاشق کړی نه یم، دې کوڅو زه په ځان عاشق کړی نه یم، ولکن حب من سکن الدیاره، وی زه هغه چا باندې عاشق یم چې په دې دیوالونو کې دننه پروت دی. په لیلا عاشق یم، نو د لیلا د کوڅو دیوالونه هم ښکلوم، چې په دې دیوالونو د لیلا سترګې خو لګېدلې دي کنه. په لیلا عاشق یم، نو د هغه د کوڅو خاورې م رالم او هغه ښکلومه. نو زمونږ معشوقه څوک ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو مونږ به د مدینې منورې د کوڅو م احترام کوو، داسې ده که نه؟ د هغې د خاورې به مونږ احترام کوو او د هغې د کجورو به هم مونږ احترام کوو. د جومات کې چې دا کوم جانماز پروت دی خو عامه ټوکړه ده که نه، خو جومات سره تعلق دی نو مونږ یې قدر او احترام کوو. دغه رنګې د دې قرآن شریف نه چې دا کومه کڅوړی تاو ده، خو عام رومال دی چې دوکان نه یې والې نو خلک پې پوزه پاکوي او څوک پې موټر پاکوي او څوک پې میخ او غوا مږي، خو چې دغه ټوکړه دی راوړه او د قرآن شریف نه دې تاو کړه نو ته پې اوس غوا او میخه مږلی شي، ته پې اوس پوزه سوڼولی شي. نه ولې هلکه دا خو ټوکړه ده که نه، خو د بازار نه مې راوړه، نه ټوکړه ده خو د قرآن شریف نه تاو شوې ده، خو د قرآن شریف نه صرف تاو شوې ده نو د هغه ټوکړې احترام پیدا شو. دا خو درې ده، عامه درې ده، خلک په دې درو په دې ودونو کې سرا سپلو ګرځي که نه ګرځي، خو چې دا درې دې راوړه په جومات کې دې واچوله نو بیا پرې ته سرا سپلو او په ګنده وخت په وګرځه او که پې ګرځې هلکه ظالمه داسې کې یروره درې ده، پرون هم پې په واده کې ډوډۍ خوړه، نه هغه جدا درې ده او دا جدا درې ده. ولې هغه د مالوچو نه جوړه ده او دا د ریخمو نه جوړه ده، نه دواړه د تار نه جوړې دي، خو دې جومات سره تعلق جوړ شوی دی. دغه رنګې دغه دیوالونه او کورونه او ستاره تورنګزو دیوالونه او کورونه دواړه د سیمټو دي، دواړه د خښتو دي، د هغې به احترام او قدر کوم. ولې به احترام او قدر کومه؟ ځکه چې زما د معشوق او زما د محبوب د حضور پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوسېدو د هغه د کوڅې او د هغه د ګلو او د هغه د کلي دیوالونه دي، نو ځکه زه به احترام کوم. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه تورې سپلی به نه پخپو کولې، اوس تورې سپلی موږ نه پخپو کوو، نبي علیه السلام پخپو کړي دي، صحابو پخپو کړي دي، که سړی یې پخپو کوي څه ګناه پکې نشته. د هغه ذهن کې یو عاشقانه سوچ و بس، هغه څه یاره وایي چې تورو سپلو ته ګورم رنګ یې تور دی، نو د بیت الله دا غلاف هم تور دی، زما اړه کې دا بې ادبي راځي، نو دا زه نه کوم، دا سپلی نه پخپو کوم. دا د هغه یو عاشقانه سوچ دی. عاشقانه سوچ دا د مینې او د محبت نه ښیي او دا د کمال نه ښیي. نو که عرب هر قسمه شي او غلطي م پکې راشي نو مونږ به د هغې غلطۍ او ګناهونه نه شمېرو. ولې؟ د چا د برکت نه، چې دا د چا قوم دی؟ نو یو برات دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم دی. نو د مارونو عرب د عربو خبره مې درته کوله چې عرب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قوم دی. نو د حضور پاک د برکت نه مونږ د هغې قدر کوو د عربو. نو د قرآن شریف جبه دونه د برکت جبه ده چې څوک دا جبه وی جبه او پتلون یې مچولی پتلون
نو ته به وایې چې وروره که دا پتلون والا هم دی، خدا د حضور پاک د ژبې والا خاوند دی، که دا ګناهګار هم دی وروره زما د دې د ګناه د ذکر کولو ساجت دی، خدای پېژه وره د ګناه پېشه، زه به یې د چا د مخه قدر کوم. دا د عربۍ قدر دی. نو د قرآن شریف ژبه چې عربي ده زمارونو، دا څونه د برکت ژبه ده. د آدم علیه السلام چې کوم امتیان دي په جنت کې به هغې عربي وي، د موسی علیه السلام امتیان او موسی علیه السلام به هم په جنت کې عربي وي، د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او ټول پیغمبران چې څومره دي سره د امتیانو دی به په عربۍ کې خبرې کوي په جنت کې. دارونه د قرآن شریف د ژبې برکت او فضیلت شو. اوس هم په دنیا کې د اقوام متحده ژبه عربي ده. ګورئ څنګه چې انګریزي ده نورې ژبې هم شته خو یو پکې عربي ده. هلته که په عربۍ کې څوک تقریر کوي نو هم ورته اجازت دی د هغې په هغه جنرال اسمبلی کې. که په اردو کې کوې منع دی، اردو کې نه شي کولی، که په پښتو کې کوې نه شي کولی، که په پارسی کې کوې نه شي کولی. بعضې مخصوص ژبې دي چې ته په هغې کې تقریر کولی شي، یو په هغې کې عربي ده او خوږه ژبه هم ده. ګورې د قرآن ژبه د عربي مزېداره ژبه ده او خوږه ژبه هم ده. نو دا مې خبره رونو دې پورې کوله چې د قرآن شریف ژبه چې عربي ده هغې له الله ډېر لوی برکت او ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. دا یو خاصیت شو. دیم خاصیت رونو د قرآن شریف څه دی؟ په وینا کې او په تلفظ کې د قرآن شریف چې کم خیر او برکت دی دا په یو کلام کې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضور پاک مبارک یو صحابي ته حضرت ابی ابن کعب ته وی ما ته د قرآن شریف تلاوت وکړه. وی صاحب د قرآن شریف پتا الله نازل کړی دی، نو پکار دا ده چې تاسو تلاوت وکړئ مونږ یې واورو. حضور پاک مبارک ورته وی چې نه، زه دا خوښوم چې د بل نه یې واورم. دی ورته بیا کلک شو، وی صاحب پکار دا ده چې تاسو تلاوت کوئ او مونږ یې واورو، ورته غوږ کېدو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ابی وی ما ته الله ویلي دي چې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي. نو د خوشحالۍ نه په جړا شو. بعضې وخت سړي له د غم نه جړا ورځي او بعضې وخت د خوشحالۍ نه. وی الله سمانی، وی د الله رسوله وی خدای زما نوم اغشتی دی، وی او الله ستا نوم اغشتی دی چې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي. په صحابو کې د اواز ډېر مزېدار او خشته و. حضور پاک مبارک فرمایي اقرأکم ابی، وی په تاسو کې د قرآن شریف ماهر او ښکلي لوستونکي ابی رضی الله عنه دی. وی جړل د خوشحالۍ نه. ګوره د قرآن شریف وینا او تلفظ د هغې هغه برکت او د هغې هغه خوند ته وګوره. بل فضیلت یې رونو سره د قرآن شریف، د قرآن شریف نه مخکې چې څومره کتابونه و، که هغه تورات او که زبور او که انجیل و، یو خاص قوم سره به یې تعلق و. په یو وخت کې به د یو کتاب د یو قوم دپاره او بل کتاب به د بل قوم دپاره، او چې بل پیغمبر به راغی هغه کتاب هغه دپاره د قوم دپاره او بل کتاب راغی، او یا به هغه زول کتاب ورته الله د هدایت ذریعه کړه. او د قرآن شریف تعلق د یو خاص قوم بني اسرائیلو سره یا د عربو سره یا د مکې سره یا د مدینې شریفې د خلکو سره نه دی. د حضور پاک مبارک د زمانې نه واخله تر قیامته پورې چې څومره انسانان دي، که هغه عرب دی او که هغه عجم دی او که په هره کوڅه کې اوسي، الله قرآن شریف د ټولو د هدایت ذریعه را لېږلی ده. ټولو وایي الحمدلله. دریم خاصیت یې بل څه دی، څلورم، چې څومره کتابونه د قرآن شریف نه مخکې نازل دي ټول منسوخ دي. اوس نه په تورات عمل کولی شي، نه په زبور عمل کولی شي، او نه په انجیل عمل کولی شي، په هغې به عمل نه کوي. او قرآن شریف هغه کتاب دی چې دا تر قیامته پورې واجب العمل دی، په دې به عمل کوي، دا منسوخ کېږي نه. او دې ته یو مثال در کوم. د شپې دا ستوري په د اسمان کې ښکاري، د اسمان پې خشته او ډولۍ وي مزېدار. قرآن حکیم کې الله فرمایي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. بل ځای فرمایي وبالنجم هم یهتدون. په دې ستورو کې ډېرې فایدې دي. د ټولو نه غټه فایده دا ده چې دا اسمان پې څونه خشته او مزېدار ښکاري، چې شین اسمان خو چې نور راوخېږي ستوري وي نه. نو زمونږ خلک وایي ستوري پرېوتل، دا پروتې نه دا وي، خو د انور رڼا دومره تېز دی چې مونږ ته پکې هغه ستوري نه ښکاري. دقه رنګېرونو د قرآن شریف نه مخکې کتابونه دي. هر کتاب په خپله زمانه کې د هدایت ستوری او رڼا وه، همدا الله کتابونه، خو چې قرآن شریف غوندې نور الله را ښکاره کړ د هغې رڼا ختمه شو. بیا ووایه الحمدلله. بل خاصیت یې رونو څه دی؟ یو کتاب نن په مخ د ځمکه په اصلي شکل کې نشته سوا د قرآن شریف ده.
چې قرآن شریف په اصلي شکل کې موجود دی.